جمعې سنت پې نه کول او فرض نیمګړي راووتل ځکه داسې روان دا هغه امتي دی هغه جمعې په ورځ چې به سنت نه کول دا د هغې پیغمبر سنت دی چې هغه به په پولیسرات په پل ولاړې وي به یا رب سلم یا رب سلم یا الله د سلامتیا معاملو کې زما امت تیریږي خدایه د کرم معاملو کې اب هلته ولاړې او تا به سنت نه کړي زمونږ به څه حالي امام الانبیا له به په کم حال باندې مخې له ورځو کم حالت په می چې مخې له به د امام الانبیا ورف سنت نه کو او د اغیارو نه ګیلې کو نو دا ښه خبره نه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو اهتمام شروع کو د سنتو اهتمام شروع کو او جمعې په ورځ چې کله منځ کو ښه په قلاره باندې سنت وکړو ځان پورا سنت اکو بیا خکل د جماعت نه اوزو لغو عمل قرآن نه دی شوی نه د خلقو په سټونو نه مختلی نه بس دا جمعه می الله د ټولو صغائر وړو ګناهونو کفاره وګرځو او چې لږ پسې علاقې نه او د کبایرو نه پسې توبه مباسي چې خدایا کبیره می کړیا په توبه معاف کو صغائر درله الله په جمعه معاف کړ دا په هر جمعه الله معاف کوي نو د جمعې منځ ته اهتمام کوشش کو چې د وخت رازو او د جمعې سنت په اهتمام سره شروع تاسو ټولو تواب دا جمعات کې چې منځ کې دا یا ستاسو بچي دي یا مریرونه دا د انډیا نه دي راغلي ښه نه دا د پیښور نه راغلي دا ستاسو د کورونو بچي دي ته چې په جمعات کې ولاړ یو ستا بچي سنت پرېږدي دې کور ته ځي تا دې بچي نه تپوس کړی چې بچیا دې خوا راشه نبی علیہ السلام ما تستا نزیات خوک دے تا دا سنت ولی پریدی بچیا مونږ به په حوض کوثر د نبی علیہ السلام مخې له نه ورځو د هغه د لاس نه به اوبه نسکو بچیا ته به هلته سترګې څنګه مخامخ کوي بچیا ته ولې نن دا سنت پریدي بچیا ته به د نبی علیہ السلام د شفاعت په تمه نه میدان محشر کې به ورته ټول خلک ګوري چې هغه د نبي اخر الزمان ولاړ ته به په کومو سترګو میلاویږي چې تا دنیا کې سنت نه دی کړي نو د دې بچو غور وکړئ د دې بچو غور وکړئ نن سنت پرېږدي او دا خبره میزان سره ولیکئ کو کال دوه پسې جمعه نه پرېښوده نو ما له نوم بدل کوئ تا هسې ویلي نوم راله بدل که نوم کو دی دا فرض پرې نه خود نن چې سنت پرېږدي کال پس په دی فرض پریدی ښه او چې فرض یې پرېښودل کال دوه پسې تماشه کوه ملحد به ملحد د دین اسلام نه به وتلی داسې نظریه او عقیده به جوړه شوي د بچو غور کوئ د بچو فکر کوئ بچیا ما مخکې به سنت کوي په جماعت کې به د زه کوم په سنت پکئ سنت به نه پرېږدې ما ته ستا نه نبی علیہ السلام خوږ دی بچیا ما ته ته خوږې خو د نبی علیہ السلام نه راته خوږ نه بچیا نو چې د سنتو اهتمام شروع کو کشرانو باندې نو چې په خپله سړی نه کښېنو بچي به یې څنګه وکړي چې په خپله پلار ته مخکې روانې بچي پسې وروسته روانې بیټک کې ښکلي یو ځای کښېني چای ته او سنت ټولو پرېښي دی او د جومات نه راووت تا د جمعې منځ ته وکړو د جمعې څه اهمیت پاتې شو نو دا ډېره قیمتي ورځې رب العالمین دې د عمل کولو توفیق را